علماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المجاهدين. رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال زمون استاسو په دغه مبارکه میاشت د دغه مبارکه میاشتې په مبارک ورځ باندې په مبارک ساعتونو کې دا حاضری لیدل اوریدل ویل په خپله لویه بارګاه کې قبول و مقبول فرمایي. ډېر عظیمه میاشت را روانه ده او د دغې میاشتې چې څومره هم عظمتونه، کرامتونه، برکتونه، رحمتونه بیان شي، نو هغه بیان به د هغې مبارکې میاشتې په حوالې سره ډېر کم وي. او ځکه دا د مبالغې الفاظ استعمالوم چې د کمې میاشتې په حوالې سره خدای پاک په خپل کلام پاک کې د هغې فضایل بیان کی، نو چې چا فضایل رب العالمین خالق کائنات بیانوي، نو د داسې څیز په حوالې سره د بندگانو د فضایلو او د کمالاتو بیانول دا څومره مبالغه پکې وشي هغه کمه ده. خو آغاز کې به همدغه دعا وکړو چې رب کائنات خالق مخلوقات رب ذوالجلال رب المشرقین و رب المغربین زمونږ استاسو په ژوند کې بار بار مبارک رمضانونه سره د قبولیت زمونږ نصیب وفرمایي. حاضرینو، چونکې څو ورځې بعد به د مبارکې میاشتې آغاز کیږي او طریقه هم دا ده د اصحابه کرامو او د حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی الله علیه وسلم مبارک چې کله به میاشت رمضان کریم را نږدې شوه، هغوی مبارکانو به دغې میاشتې استقبال فرمایلو. لکه څنګه د چا کور لا، د چا حجرې او د چا بیټک لا د احتراماتو د عزتونو خاوند او شخصیت را روان وي، نو د هغې شخصیت د حیثیت مطابق قربانه او د حجرې او د کور او د کلي خلک د هغې استقبال کوي او د هغې شان ته ګوري او د هغه مناسب استقبال کوي. که چېرې د چا شان اوچت وي، استقبال یې کمزوری وشي او دا کس بیا واپس لاړ شي، نو د کس نه که چا پوښتنه وکړه چې بیا دلته راځې، وایي به چې مشکله دلته راشم، ما حیثیت ته ګوره او بیا د دوی هغه استقبال طریقې کار ته ګوره. زه چې د کمو مرتبو د کمو حیثیتونو خاوند یم، هغسې استقبال زما ونه شو. غرض دا چې رمضان کریم که څوک استقبال وکړي او که استقبال ونه کړي، دا خو به ضرور راځي. خوش قسمتي د هغې خلکو دپاره چې چا دغې میاشتې راتلو ته زړه ښه کړو
په زړه د کومې نه یې د هغې د خوشحالۍ په بنیاد باندې استقبال وکړو او د استقبال دپاره زمونږ کتابونو چې کم طریقې کار لیکلی دی تقریبا بعضې کتابونو 30 قسمه څیزونه لیکلي دي چې دا د رمضان کریم د استقبال دپاره د هغې د آدابو نه ګڼلی کېږي 30 قسمه څیزونه 30 قسمه تبدیلیان خپل ځان کې راوستل پکار دي دا په حقیقت کې استقبال رمضان دی خو لیکن زه به د الترغیب و ترهیب امام منذری رحمه الله تعالی د حدیث د کتابونو د حدیث په حوالې سره خبر عرض کم حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک اصحابه کرامو سره جلوه افروز دی تشریف فرما دی چې د اصحابه کرامو کې مشران اصحابه کرام هم تشریف فرما دی نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمای ماذا یستقبلکم وتستقبلون ای اصحابه کرامو تاسو ته پته شته چې کم سیز را روان دی کم سیز د ستاسو استقبال کوي وما تستقبلون او د کم شي تاسو استقبال کوئ تاسو ته پته شته چې د ستاسو استقبال دپاره څه شی را روان دی او تاسو د چا استقبال تاسو له کول پکار دي او تاسو د څه شي استقبال کوئ چونکې اصحابه کرامو به چې کله د نبي پاک صلی الله علیه وسلم دغه سوالیه انداز واورېدو چونکې محدثینو د داسې احادیثو په تفسیر او تشریح کې وضاحت کې دا خبره ضرور لیکلې ده چې نبی پاک مبارک به چې کلم د اصحابه کرامو نه د یو څیز باره کې پوښتنه کوله نو دغه څیز د اهتمام د احتشام او د اکرام طرف ته به اشاره وه چې نبی پاک مبارک به دغه اصحابه کرامو له په دغې زړونو کې دغې څیز اهمیت نورم ورکوزول غوښتل ځکه به نبی پاک صلی الله علیه وسلم د یو څیز باره کې پوښتنه به فرمایله جرنلی نارملی نبی پاک صلی الله علیه وسلم به څه احادیث مبارکه بیانول خو چې کله به ډېر د اهتمام والا څیز او نبی پاک به مبارک به دا غوښته کا چې دا خبره چې کومه زه کومه دا د اصحابه کرامو زړونو ته ورکوزه شي نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک به هغه څیز د سوال په صورت کې اصحابه کرامو نه پوښتنه کوله چې توجه ډېره برابره شي مثلا زه یو خبره کومه جنرال خبرې کومه او په مینس کې یو خبره د تاسو ته ووایم چې زه تاسو نه یو پوښتنه کومه په دې دوران کې چې دا کم خلک توجه نه وي د هغې خلکو توجه پیدا شي چې دا خاص خبره به څه وي چې مفتی صاحب خبر روانه کړې ده او په مینس کې د موږ نه پوښتنه کوي نو ضرور دغې خبرې ته د ټولو خلکو توجه برابره شي او خلک دا خبره ډېر په اهتمام سره واخلي محبوب کریم صلی الله علیه وسلم مبارک انداز د گفتگو هم داسې شان دی نبی پاک ورته فرمایي ماذا یستقبلکم ای صحابه کرامو ستاسو کم یو څیز استقبال کوي وتستقبلون او تاسو د کم شي استقبال کوئ کم څیز استقبال کول پکار دي چونکې اصحابه کرامو کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د جرأت خاوندو او نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په داس سوالاتو کې به هغوی مبارکو پهل کولو څه ډېرو اصحابه کرامو به خاموشي اختیاروله څه داسې وختونه به رالل چې کل اصحابه کرامو به دا فرمایل الله اعلم ورسوله اعلم یا اصحابه کرامو انداز به دا چې الله او رسول ښه پوهېږي خو بعضې اوقات د سوالاتو چې د کم صحابي رسول په ذهن کې به د هغې سوال جواب پروت نو اصحابه کرامو کې به یو صحابي رسول بالخصوص عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دې حوالې سره او 3 ځلې نبی پاک دا سوال وکړو تاسو ته څه پته ده تاسو څه شی استقبال کوئ تاسو ته څه پته ده تاسو څه شی استقبال کوئ دا کلمات 3 ځلې وفرمایل عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا څه وحی نازلیږي چې هغه د مونږ استقبال کوي مونږ د هغوی استقبال و انتظار کوو آیا څه وحی را روانه څه خاص حکم را روان دی بیا عرض کوي یا رسول الله وسلم څه د دشمنانو په حوالې سره جنگ تیاری کول پکار دی مونږ جنگ ته تیار شو نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې نه څه وحی را روانه ده او نه څه خاص
د جنگ اعلان کومه عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو بیا داسې څه شی دی چې د هغې دومره اهتمام سره تاسو فرمان علی شان جاری کوئ موږ نه پوښتنه کوئ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته داسې پرکشش الفاظو فرمایل چې دا نبی پاک هر کلام پرکشش دی خو امتیانو توجه دپاره نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صحابه کرامو تاسو باندې هغه عظیمه میاشت را روانه ده چې کم شي استقبال پکار دی او کم شی د ستاسو دپاره استقبال کوي د هغه عظیمه میاشت را روانه ده چې د دغې میاشتې اولنۍ شپه چې کومه شپې باندې اعلان به کېږي انشاءالله چې سبا روژه ده روژه ونیسئ د دغې یوې شپې قیمت او دغې یوې شپې مقام و حقیقت نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله یغفر فی اول لیلة من شهر رمضان لکل اهل القبلة نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې اولنۍ شپه د رمضان د هغه عظیمه شپه را روانه ده چې د اولنۍ شپه باندې هر یو مسلمان ته خدای پاک د خپل جانب نه کل عالم مسلمان ته مغفرت او بخشش ور نصیب کوي یعنی خدای پاک د دومره قدردانه ده چې د هغې استقبال کې او د هغې په اهمیت ښکاره کولو کې خدای پاک خپل د خدای انداز دا دی چې په دغې اولنۍ شپه د رمضان کریم باندې چې کله د ماښام 9 8 نیمې 10 بجې اعلان وشي چې سبا له د رمضان کریم میاشت شروع کېږي روژه ونیسئ دغې یوې شپې قیمت نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا بیانوي چې دا چرته عامو میاشتو نه میاشتو نه ګڼئ نبی پاک فرمایي دا هغه میاشت ده چې په کل عالم کې چرته مسلمانو اهل قبله وي چې چا قبلې طرف ته مونځ کړی دی اگر چې د ما او ستا معاشره کې به یو راوچتیږي په منبر باندې به بل مسلمان ته کافر وایي بل مسلمان ته به بدعتي وایي او د فتوو انبار به لګېدلی وي خو خدای پاک نبی پاک صلی الله علیه وسلم په زبان باندې دا جاری کوي دا د بندگانو تقسیم دی د بندگانو فتوی دي فلانکی کافر و فلانکی مشرک خو رب العالمین طرف نه پیغام دا دی چې چا قبلې طرف ته مونځ کړی دی چا قبلې طرف ته مخ کړی دی او خپله قبله ځان دپاره قبله جوړه کړې ده او سبا او بیګا چې کله دی ودرېږي خپل مونځ ډایرکشن او قبله خانه کعبه شریفه چا جوړه کړې ده په کل عالم کې چې څومره بندگان دي او چا قبلې طرف ته مونځ کړی دی او خانه کعبه خپله قبله ګڼي نبی پاک فرمایي چې کل عالم مسلمانانو ته په اولنۍ شپه د رمضان باندې رب العزال ټولو بندگانو ته مغفرت ور نصیب کوي هغه عظیمه شپه هغه عظیمه یوه شپه د رمضان کریم او دغه عظیمه میاشت آغاز په بخنه باندې شروع شو بخنې نه رب العالمین د دغې میاشتې آغاز کوي نو دا د بخنو والا میاشت ده او ډېره زیاته د عزتونو والا میاشت ده نبي پاک صلی الله علیه وسلم مبارک به داسې ورځو شپو کې اصحابه کرامو ته د دغې میاشتې د راتلو اهمیت د دغې میاشتې د راتلو په حوالې سره چې کوم ضروري نبی پاک فرامینو چې اصحابه کرامو دپاره مشغلې راه جوړېدل نبی پاک مبارک به ټایم ټو ټایم وخت په وخت باندې اصحابه کرامو ته تعلیمات ورکول او ځکه بیا د اصحابه کرامو طریقې کار هم عمده و چې نبی پاک مبارک به کال په کال باندې چې کله د رمضان کریم اهمیت بیانولو او استقبال کې به نبی پاک فرامین فرمایل نو بیا اصحابه کرام هم ناست دی د خدای پاک رحمتونو ته او د خدای پاک د بخنې ایوارډونو ته اصحابه کرام ناستو هغوی به په عمل هم کولو اگر چې د مونږ عمل تاسو په خپله باندې وینئ خو اصحابه کرامو کې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمائی حضرت ابن رجب حنبلی رحمت الله علیه په خپل کتاب لطائف المعارف کې یو خبره لیکلې ده حضرت انس رضی الله تعالی فرمایي چې کله به رمضان کریم شریف ورځې رانږدې شوې نو اصحابه کرامو کې به 3 کارونو زور ونیو 3 کارونه به اصحابه کرامو ډېر په شوق سره شروع کړل چې رمضان به رانږدې شو اولنی دا نبی پاک حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي كان المسلمون اذا دخل شعبان اكبوا على المصاحف
فقرؤوها اولنی کار بې داو چې قرآن کریم تلاوت له بې زور ورکړو. دا صحابه کرامو طریقه وه. قرآن کریم باندې به فعقبو اصل کې فعقبو خپل لفظي معنا دا په یو څیز باندې په مخ باندې ورغورځېدو ته فعقبو معنا لفظي معنا دا راځي، یعنی په مخ باندې یو څیز باندې ورغورځېدل. نو یعنی مطلب دا د دغې لفظ نه معلومیږي دا چې اصحابه کرامو چې کله رمضان به رانږدې شو اصحابه کرامو په مخونو باندې قرآن کریم باندې ور وغورځېدل. مقصد دا چې قرآن کریم باندې به مخونه ور واچول او د اصحابه کرامو نظر به لګېدو په شعبان کې دا صرف او صرف د قرآن کریم په پاڼو باندې لګېدو، ځکه چې قرآن کریم فرقان حمید د رمضان کریم سره یو خپل تړون دی. لکه څنګه قرآن کریم کې په خپله رب ذوالجلال ارشاد فرمایي، ما خطبه کې د هغې آیات اشاره وفرمایله. رب العالمین فرمایي شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن، رمضان کریم هغه میاشت ده چې په کم رمضان کې رب العالمین قرآن کریم نازل کړی دی. نو اصحابه کرامو یو توجه به رمضان کریم استقبال دا وه چې قرآن کریم تلاوت به شروع کړو، او دا کار په زنانو کې ډېر ښه موجود دی، سړو کې نشته. زنانه چې کمې د قرآن سره تعلق و مینه ساتي هغه رمضان کې په دغې میاشت رجب په میاشت کې اول نه ختمونه شروع کی چې بیا زه په رمضان کریم کې زما په ابتدا کې یو ختم شي، بل په مینځ کې شي او بل په آخر ویشتم په شپه باندې شي. دا طریقې کار په ښځو کې موجود دی چې د اصحابه کرامو په دغې فیض او په دغې عمل باندې کرامت دی. دویم نمبر حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي واخرجوا زکات اموالهم، اصحابه کرامو به رمضان راتلو نه مخکې زکاتونه ورکول به شروع کړل. زکات به ورکولو څه دپاره؟ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ پخپله فرمایي تقویة للضعیف والمسکین، د دې دپاره چې چا به د روژه ماتي دپاره اسباب نه برابر. د چا روژه ماتې خو به څه داسې وي چې کله درستخان باندې کینی نو شاید چې د ده په مخ په وړاندې چې کم اخیری پلیټ پروت وي، د چا درستخان داسې وي چې اخیری پلیټ ته لاس نه رسیږي دومره ډک وي. خو دا دم چا نه پټه نه وي چې د چا درستخان څه داسې وي چې په کجوره په پرته وي او پته نه چې د چا په سالن باندې د پردي کور په سالن باندې روژه ماتیږي. د چا درستخان داسې وي چې نغري کې اول نه بل شوی، ما لېږلې او تا لېږلې سالن باندې د چا روژه ماتیږي، او تنوري ته زنانه خویندې میندې غریبانان ناست وي، هغه تنوري به چې کم روټۍ کسان ورکړي چې ما طرف نه 20 روټۍ او ما طرف نه 10 روټۍ ورکه، د چا روژه ماتې په دې باندې وي چې د ما استاد سالن خوري، او د چا روژه ماتې په دې باندې وي چې تنور ته انتظار کوي چې که چا روټۍ تقسیم کې نو هغې سالن سره چې د پردي کور نه به پلیټ کې راغلی په هغې باندې به روژه ماته کړو. د چا به داسې روژه ماتې وي چې په روډونو باندې او په مختلفو ځایونو باندې به درستخانونه لګېدلي وي، هغې ته به انتظار وي چې زه به هلته ځم او کینم به او هلته به زه خپل روژه ماتی ماتومه. ځکه حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کوم اصحابه کرام د مال خاوندانو چا کم اصحابه کرامو باندې زکات کېدو ټول نه اولنی کار به دا کولو چې یو طرف ته به د قرآن تلاوت کولو، بل طرف ته به چې چا زکات په چا باندې فرض و رمضان نه مخکې به زکات ویستو، د دې دپاره چې هغو غریبانو کټوې روانې شي، د هغې غریبانو په کور کې انګار او اور ولګېږي چې د چا په کور او په نغري کې په میاشتو اور نه لګېدلی د کټوې پخېدو دپاره. اصحابه کرامو طریقه دا وه. زه گزارش کوم چې هغه خلک چې کومو خلکو زکات هم دې ته پرېښودی چې رمضان کې ډېر ثواب دی، زه وایم چې ثواب یې رمضان کې واقعي ډېر وي، خو که چېرې دې قیمتي لمحې د اصحابه کرامو ته وکتلی شي چې هغوی به رمضان صحابه کرامو نه زیات وږي د ثواب څوک نه و،
اصحابه کرامو نه زیاته مینه د ثوابونو سره د چا نه وه. اصحابه کرامو ته پته چې رمضان را روان دی او په رمضان کې د زکات ثواب چې دا په 1 په 70 باندې ورکولی کېږي، خو اصحابه کرامو د خپل ثواب سره سره د محتاجانو غریبۍ ته به هم کتل چې کچرې هلته ثواب ډېر میلاویږي، دلته د محتاج غریبي په دې باندې ختمیږي. خدای پاک به په ډبل اجر او ثواب ورکوي چې چا رمضان کریم نه وړاندې خپل زکاتونه د دې دپاره وویستل. که چېرې مونږ د لنډ په لنډه باندې د صدقة الفطر فلسفې ته وګورو چې رمضان کریم په آخر کې مونږ چې کومه سرسیا ورکوو اسلام ولې واجب کړه؟ چې وجه دا ده چې مالداره خلک خپله د خوشحالۍ د اختر خوشحالۍ ادا کولی شي، کپړې جامې وغیره ورکولی شي. غریبانانو دپاره اسلام صدقة الفطر واجب کړه چې د غریبانو لا د اختر د مانځه نه وړاندې په روژه کې صدقة الفطر د دې دپاره وکړه چې د ستا بچي اختر ورځ باندې نوې جامې واچوي، چې غریبانانو بچي هم نوې جامې په اختر باندې واچوي. هغه صدقة الفطر همدغه فلسفه ده. دارنګې د زکات چې په کمو دوستانو باندې زکات فرض دی، چا ورکړی دی، چا وله لږ پاتې دی، او چا په ترتیب په رمضان کې دی، رمضان نه مخکې ورکوي خلکو له چې راشن په واچوي، په کور کې اوړه په واچوي. شاید چې بیماران وي په کور کې، هغه دې ته انتظار ناست وي، سترګو کې اوس نه اوښکې روانې دي چې رب کریمه رمضان را روان دی، که چېرې د ما د بیمارۍ علاج وشي زه به روژې خامخا نیسم. ډاکټر ته د ګردو مریض ډاکټر ته وایي چې روژې مه نیسه ځکه چې د ګردو تکلیف دی. دغه ابۍ نه دغې مور نه پوښتنه وکړه چې ته دغې رمضان روژې به دې ځل نه نیسې ځکه چې دوایي ده نه ده خوړلې، ځکه چې ستا علاج معالجه صحیح نه ده شوې. نو دغې زنانه دغې مورکۍ نه پوښتنه وکړه چې دا څومره ژاړي، څومره فریاد کوي چې دې کال له به زه روژې نشم نیوی. دغې زنانهو له د ګردو دوایي اخیستل پکار دي په زکات کې چې دغې ته الله پاک صحت ورکړي چې رمضان کې خپل روژې ونیسي. پته نه چې تا وله دوایي ورکړه، تا وله راشن ورکړو او دغې غریبانانو په مخ باندې کومه خندا راغله. تاسو دا سوچ نه دی چې که چېرې موږ زکاتونه داسې غریبانانو له ورکو، که دغې غریبانانو په مخ باندې د ستا د وجې نه خندا راغله، ما ایمان دا ده چې عرش نه بره به خدای پاک تا ته خاندي، ځکه چې بندګانو په مخ باندې ژړا تا په خندا باندې بدله کړه. ځکه علما فرمایي، محدثین فرمایي چې اصحابه کرامو طریقه به همدا وه چې کله به د زکات مرحله راغله، زکات خبره به راغله، رمضان نه مخکې به غریبان له زکات ورکولو. د دې دپاره چې روژې دپاره د روژې نیولو دپاره اسباب ورته برابر کړي. راشن هم ورکه، خو علما لیکي راشن نه زیات ثواب په نغدو پیسو ورکولو کې دی. اوس تا هغه سره کار نشته چې راشن په اخلي که نه اخلي. علما لیکي چې راشن صرف خوراک دی، صرف د خوراک حاجت پوره شو، او نغد پیسو ورکولو باندې هر حاجت پوره کیږي. کیدای شي چې راشن ولا تم ورکي، کیدای شي راشن ولا بلم ورکي، کیدای شي راشن ولا بلم ورکي. د 3 میاشتو راشن په کور کې پروت دی، خو کور والی بیماره ده، ګردو مریضه ده، هغې دپاره د دعایه ضرورت دی. نو هغه په وړو خوړلو باندې د غوړو په خوړلو باندې د هغه ګردې ته خو صحت نه میلاویږي. راشن هم ورکول پکار دی، خو راشن نه زیات ثواب په نغدو پیسو کې دی. ځکه علما لیکي چې پیسو باندې د غریب او د محتاج هر حاجت پوره کیږي. هر څوک راشن یې ورکوي، ښه خبره ده، خو یو غریب په کور کې د 3 میاشتو راشن جمع دی، په کور کې ماشومان ژاړي، بیماران دي، په کور کې نور مسلمانان دي، هغه د نورو خبرو محتاج دي. شاید چې د هغه د چا قرض راغستی وي، د چا نه پیسې قرض راغستی وي، هغه په خپله محتاج دی او ورته ویلي چې روژه کې به درله درکم، تا وله بار بار راشن خلکو له وله ورکړې، دا قرضداری دی، کور ته دروازې ته یې قرضداری ولاړ وي، هغه خو ترې نه وړه نه اخلي په هغه قرضه کې، ته وله نغدي روپۍ ورکه، که قرضه یې وه قرضه به په خلاصه کړي، که وړه یې په کار وړه به په راوړي. کیدای شي چې وړه او چیني خوړي راشي، خو لیکن په یو بل یو څیز دی په کور کې چې هغې حاجت دی. کیدای شي لوښي نشته، کیدای شي بیډې مات دی، کیدای شي چارپایان نشته، کیدای شي په کور کې د نور اشیاو ضرورت وي چې هغه صرف وړه نشي پوره کولی، هغه نغدې پیسې پوره کولی شي. نو ګزارش مه دا و چې د خپلو راشنو سره سره د نغدو پیسو اهتمام غریبانان له پکار دی. ځکه اصحابه کرامو
درې کارونه به په ډېر اهتمام باندې کول چې کله به رمضان کریم راتلو. یو به د قرآن کریم تلاوت شروع کولو، او دویم نمبر چې کم زکاتونو والا صاحبانو اصحاب کرامو زکاتونه به ورکول، هغه به د رمضان نه مخکې زکاتونه ورکول د دې دپاره چې غریبانان د روژې دپاره د خپلو ضروریاتو اهتمام پوره کړي. او دریم نمبر د اصحاب کرامو طریقه به دا وه چې اصحاب کرامو به نفلي روژې شروع کړي د دې دپاره چې یو ټریننګ به نبی پاک صلی الله علیه وسلم طریقه هم دا وه. صحابي رسول فرمایي نبی پاک مبارک نه موږ پوښتنه وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو په نورو میاشتو په نسبت سره په دغه شعبان میاشت کې ډېر روژې نیسئ ولې؟ نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دغه میاشت کې د خدای پاک ته زما او د بندګانو اعمال خیږي او زه خوشحالیږم په دې باندې، او زما محبوبه ده دا خبره چې د ما اعمال خدای پاک ته په داسې حالت کې وړاندې شي چې زما په خوله باندې روژه وي. نو صحابه کرامو د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک خپل تعلیم داو چې په دې کې به ټریننګ دپاره چې معده م روژو سره عادت شي، زه د پښمني راوچتېدو سره عادت شم، د روژه ماتې له ټایم فکس کولو سره زه عادت شم، زما معده زما بدن د روژو نیولو سره عادت شي. اصحابه کرامو طریقه به دا وه چې هغوی به د خپل وس مطابق د روژو اهتمام کولو. غرض مده حاضرینو چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم او اصحابه کرامو د دغې میاشتې حد درجې استقبال فرمایلی دی، او استقبال کې لکه څنګه ما وخت عرض وکړو علماو دیش قسمه څیزونه ښودلي دي چې دا استقبال رمضان کې په ځان کې هغې کې تبدیلي راوستل پکار دي، او چې کومې دیش څیزونه یې لیکلي په هغې یو څیز باندې به زه د خپلو خبرو اختتام وکړم. هغه دا چې اصحابه کرامو طریقه او د اسلافو طریقه به دا وه چې رمضان کریم به راغی لکه څنګه د پنځلسي په شپه باندې 200-300 میسیجونه به هر چاله راغلي وي چې ما معاف که او ته ما معاف کړی. دا میسیجونه په فیسبوک باندې او ښه په اسانه طریقه باندې موږ د معافۍ طریقه معلومه کړې ده. طریقه به د نیکانو خلکو دا تېره شوې چې رمضان کریم به راغی چې چا سره به نالګي وه، د چا سره به کمی زیاتی و، چا سره تربورولي ده، چا سره د تره او د تره زامنو سره اختلافاتو، هغوی سره به نیکانو خلکو اخنه بخنه وکړه چې دا یو مبارکه میاشت را روانه ده چې بندگان معاف نه کی، خدای پاک هم هغه بندگان نه معاف کوي. طریقه به دا وه چې د خلکو نه به اخنې بخنې غوښتې چې زه د یو داسې یو سمندري او داسې د رحمتونو میاشت را روانه ده چې په دې کې زما ایمان او عقیده دا ده چې ما به رب العالمین بخي. هغې بخنې د غوښتلو دپاره د بندگانو طریقه او روش دا دی چې نورو بندگانو ته معافي کوي او د نورو بندگانو نه معافي غواړي. ځکه حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمان علی شان دی ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء. نبی پاک فرمایي ای بندگانو ای زما امتیانو تاسو د ځمکې په سر باندې بندگانو ته بخنه وکئ. چا شاید چې قرض ورکولو کې در سره زیاتی کړې وي، شاید چې تا نه چا ځمکه لاندې کړې وي، شاید چې په کاروبار په روزګار شراکت کې د یو بل سره لاندې باندې راغلی وي، خپلو پردو سره ظلم و زیاتی راغلی وي. نبی پاک فرمایي په ځمکې خلکو باندې ته رحم وکړه، اسمان والا رحمان و په تا باندې رحم وکړي. او دا د رحمتونو میاشت ده، که څوک د رب العالمین د طرف نه رحمتونه بخنه غواړي هغې یو اسانه نسخه دا ده چې چا در سره زیاتی کړی دته ځکه بخنه وکړه چې رحمان او د عرش رب چې دی دا په تا باندې رحم و کرم نوازي وکړي. غرض مه دا علماو ډېر قسمه انشاءالله رمضان کریم شریف را روان دی، په هغې کې به د دغې ټولو خبرو موقع باندې خبرې اترې کېږي، بیانات و خطابات به کېږي. خو زما د طرف نه چې کوم د دیش څیزونه علماو لیکلي هغې کې صرف یو خبره ما عرض کا چې چا در سره کمی زیاتی کړی الله دپاره یې معاف کا، الله دپاره ته په هغه باندې رحم وکړه. بیا ته ګوره چې د ستا زندګي بدلیږي او که نه. هغه مشکلات او هغه ستونزې چې ته راګیر کړی کاروباري لیول سره ته بندګانو ته د رحمت دروازه کولاو کا
د بخښنې دروازه ورته کولاو کا. بیا د الله پاک د رحمت هغه لوی دروازې دي چې د هغې دپاره ابتدا او انتها نشته. خدای پاک به درته هغه د رحمتونو دروازې کولاو کي. استقبال رمضان پکار دی او د زړه د کومې نه د رمضان کریم راتلو ته زړه خوشحالول پکار دی. یو انسان ایمانی طور باندې نه خوشحالیږي، په زور باندې زړه خوشحالول پکار دی چې ما باندې رحمتونو میاشت را روانه ده. او زه وایم چې ډېر به وي هغه بدبخته انسان چې رمضان کریم راتلو ته خفه کیږي، او شته خلک چې رمضان کریم ته خفه کیږي او رمضان او ایمان دا دواړه یو جوړ لري سره، یو تعلق لري. سوچ رمضان راتلو باندې خفه کیږي، د دې خبرې دا دلیل دی چې د په زړه کې ایمان نشته دی. ځکه چې چا په زړه کې ایمان موجود دی رمضان روژو ته به خامخا خوشحالېږي. او دا د رمضان کریم استقبال طریقه ده چې موږ به ورته خوشحالي کوو. رب ذوالجلال خالق کائنات اول ما بند ناچیز ته د عمل کولو توفیق به د خبرو باندې نصیب فرمای، او بیا حاضر جمع ته په د ټولو خبرو باندې عمل کولو توفیق نصیب فرمای. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آمین یا رب العالمین. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. یا رب کریمه مبارک میاشت را روانه ده، را بشي. شاید چې مونږ په دې خلکو کې څوک ورشي او څوک به ورنشي، خو رب کریمه زمونږ دغه مبارک میاشت په زندګۍ کې بار بار نصیب فرمای، سره د قبولیت نه نصیب فرمای، سره د مقبولیت نه نصیب فرمای. رب کریمه اصحابه کرامو چې کومه طریقه د استقبال د رمضان و هغه شان خو مونږ کلم نشو کولی، خو رب کریمه که دا لږه ډېره مونږ استقبال د رمضان کریم وي د هغه اصحابه کرامو د استقبال په خاطر باندې قبول و مقبول فرمای. رب کریمه دغې مبارکې میاشتې فیضات زمونږ نصیب کې. په ګڼ شمېر سره مریضان بیماران دي چې د رمضان کریم د روژو ته زړونه خفه دي چې څنګه بینسو. رب کریمه ټولو مریضان له صحت ورکې، ټولو مریضان له د صحت برکت ورکې. ډېر مسلمانان وفات شول، زمونږ یو قریبي دوستو دغې کرونا وبا نه وفات شو. دعا ورته چې رب کریمه ټولو مسلمانانو سره یې د دغې کرونا د وبا دغه مرګ شهادت په خپل بارگاه کې مقبول منظور فرمای. رب کریمه ټولو مریضان له صحت ورکې، څوک وفات شوي مغفرت نصیب کې. رب کریمه څوک ترې نه محفوظ سره زمونږ همیشه دپاره دغې کرونا وبا نه یا الله پاک حفاظت نصیب فرمای. ما ته به ډېرو خلکو دعاګان نه ویلي وي، تاسو ته به دعاګان نه ویلي وي. رب کریمه د ټولو نیک حاجتونه پوره وفرمای. رب کریمه د ټولو حاجتونه پوره وفرمای. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا و نبینا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.